الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز یو ملګری سوال کوي چې یو کس غټ اختر د پاره یوه غوا واخیستله، خو لیکن دغه غوا هغه بلار به ووتله، یعنی خېټې کې بچی راووتلو. آیا داسې غوا اختر په ورځې قربانۍ کول، یعنی دغه غوا اختر په ورځې ذبحه کول هغه څنګه دي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، کچیرې یو کس غټ اختر د پاره یوه غوا واخیستله، خو لیکن دغه غوا بلار به ووتله، یعنی دغه خېټې کې بچی راووتلو، نو دغه کس همدغه غوا بالکل په دغه ورځ باندې ذبحه کولی هم شي، خو لیکن دومره ده چې په دغه خېټې کې کوم بچی ده، که هغه بچی ژمدی و نو بیا به دغه بچی هم ذبحه کیږي، او که بیا دغه بچی ژمدی نه و مړ راووتلو نو بیا به دغه بچی هغه غورځولی شي او دې ته به څه نشي یلی، او دغه بچی که ژمدی و نو ذبحه کیږي هم او د دې خوراک هغه هم صحیح ده. او که بیا یو کس دغه بلار به غوا نه للی، نو بیا داسې هم کولی شي چې دغه بلار به غوا هغه خرڅه کي او د دې کوم قیمت ته هغه قیمت باندې بله یوه غوا دغه اختر دپاره واخلي، خو صرف دومره ده چې دغه دویمه غوا څه خلي نو دې قیمت چې کوم ده هغه اولې غوا نه به کم نه وي. که بالفرض اولې غوا قیمت نه کم قیمت باندې غوا واخیستله، نو زیتي کومې پیسې دي اولې غوا کوم قیمت ته هغه نه کم قیمت باندې دویمه غوا اخیستې شوې ده، نو زیتي کومې پیسې دي هغه به هم خپل استعمال کې نه راولي، بلکې هغه پیسې به هم بیا صدقه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.